او بل حدیث مبارک کې راځي ګوره چې چا واده نه کړي نکاح نه کړي نو دنه کو د سترګو د نظر ګناه کیږي د سترګو د زینات کیږي موبایل استعمالي یا دغه رنګې پردو ښځو ته ګوري نو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته چې یو زنانه ته وګورې یو زنانه د ډېره ښایسته ده یو حسینه یو جمیله زنانه ده تا هغې ته یو نظر دې وکړه ستا نظر پرې ډېر خوږ ولګېد نو ټیک ته ستا ته به په دغه وخت کې 2 منټه لذت حاصل شي خو لیکن وروسته به یې سړی خفه وي چې هلکه دا مې ته ولې وکتل یو دویمه دا چې دغه زنانه ته وګورې نو الله رب العزت په همدنه خفه شي پردۍ زنانه ترې وکتل نو دې وجې نه که دغه محاسن د زنانو ته وګورې ښایسته زنانه ده تو ته وګورې یو نظر دې پرېوت او ډایرک نظر بل طرف ته وایي ډایرک بل خط ته وګورې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت په تا ته داسې عبادت پر در نصیبه کړي چې د دغه زنانه په کتلو چې تا ته څومره یو لذت یو خوند حاصلې ده په دې په لسچنده به تا ته حاصل شي احدث الله عبادة یجد حلاوتها الله رب العزت په ته داسې عبادت تعالی به داسې توفیق درکړي چې یجد حلاوتها د هغې خوند او مزه به د دې ډېره زیاته سي وایي نو د دې وجې نه موبایل کې ته زنا کې موبایل ته ګورې نو موبایل غلط مه استعمالوه پردو زنانو ته مه ګوره یو نظر دې به پرېوت دویم نظر بیا واړوه ګورو ته مه چې نظر پکې خښ کې ځکه چې کتب کې نظر خښ کې نو الله به همدنه خفه شي وروسته به بیا ته پښیمانه مې نو مه کوه دا عمل الله رب العزت په توفیق درکړي داسې یو نیک عبادت په وکړي تاسو ما وایي چې حدیث الفاظ احدث الله عبادة یجد حلاوتها چې دا عبادت خوند او مزه به ډېره زیاته سي وایي نو الله رب العزت تاسو ما الله رب العزت فرمایي چې د دریو کسانو